بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي د دې صورت په باره کې درې خبرې اول په ذهن کې کېښودل پکار دي. اولنۍ خبره دا ده چې دا صورت د قرآن عظیم الشان په مختصر ترین صورتونو کې یو صورت دی او دومره مختصر دی چې دا پوره صورت په درې آیاتونو باندې مشتمل دی. یعنی یو آیت والعصر بل ان الانسان لفی خسر او بل الا الذین بقایا دی آیت، یعنی په درې آیاتونو باندې مشتمل مختصر ترین صورت. دویمه خبره چې په دې صورت کې چې کوم الفاظ دي عربی هغه الفاظ ډېر آسان دي په مفهوم لحاظ، معنا په لحاظ سره ډېر آسان دي او هغه الفاظ مونږه روزمره زندګۍ کې اردو خان طبقه اردو کې اکثر استعمالوي او مونږه پښتو خان طبقه هم اکثر پښتو کې هغه الفاظ استعمالوي، یعنی د معنا لحاظ سره هم دا صورت آسان ترین دی. یعنی فار ایگزامپل والعصر زمانی ته وایو، مونږ هم په زمانه کې استعمالوو، مونږ عصر حاضر وایو، هم حصر وایو، فلانه سړی زما هم حصر. نو دا عصر مونږ آلریډي په خپل زبان کې او په خپل گفتگو کې او روزمره زندګۍ کې استعمالوو، نو دا هم آسان دی. بیا خسر دی، خسر تاوان ته وایو، نو عموما مونږه خسر استعمالو. او حق او صبر دا هم چې کوم دی نو مونږ اکثر پښتو الفاظ کې استعمالو، د دې معنا هم واضحه ده. درېمه خبره د دې صورت په باره کې دا یاد ساتئ چې د الفاظو په لحاظ سره مختصر ترین دی، مفهوم په اعتبار سره دا د قرآن جامع ترین صورت. یعنی امام شافعی رحمه الله فرمایي که چېرې الله رب العالمین صرف سورة العصر نازل کړی وی او د دین ما سوا د تمام قرآن نه وی نازل کړی، نو د امت د هدایت د پاره، د امت د راهنمایي د پاره، امت پر راه راست باندې راوستو د پاره دا یو صورت چې کوم دی دا کافی. او د دې په دې الفاظو په مفهوم په لحاظ سره د کې څومره موږ سوچ کو، غور کو، فکر کو، تحقیق کو، ریسرچ کو، نو دومره پکې مو ته رهنمایي ملاویږي او دومره دا نوی نوی ریسرچ سره نوی نوی خبرې دې د مخې ته راځي. دیم دا صورت چې کوم دی سورة العصر، په دې کې الله رب العالمین څلور خصوصیات ذکر کړي. دو چې کوم دی نو دا د انسان خپل ذات بهترۍ د پاره، د خپل انساني صفات بهترۍ د پاره، خپل د نفس د تزکیې د پاره ذکر شوی. یو چې کوم دی د عقیدې باره کې ذکر دی، بل د اعمال صالحه د پاره ذکر دی، او بقیه دو چې کوم پاتې شو نو دا د معاشري د اصلاح د پاره دا دو خصوصیات او دو احکامات او دا دو خبرې ذکر دي. هغه څه شی دی، یو بل ته د حق نصیحت کول او یو بل ته د صبر نصیحت کول. دا د دې صورت مختصر لانجه. الله رب العالمین په دې کې قسم خوري، والعصر قسم می دی وی په زمانه باندې. په عربی کې عصر او دهر دا دواړه الفاظ د قسم د زمانی د پاره راځي او په اتفاق سره دا دواړه الفاظ په قرآن عظیم شان کې استعمال لري. یعنی عصر هم استعمال لري، دهر هم استعمال لري. فرق پکې څه دی؟ نو عصر معنی دا ده چې دی کی مسلسل تیزی سره تیریدونکې زمانه مراد، یعنی الله قسم خوري په کم زمانه باندې مسلسل تیزی سره تیریدونکې زمانه باندې قسم خوري چې دا زمانه گواه ده، دا مسلسل تیزی سره تیزیدونکې زمانه گواه ده. قسم به ولې خوري؟ ځکه چې دا زمانه گواه ده. والعصر قسم می دی په دې تیزی سره تیریدونکې زمانه باندې. په زمانه ولې قسم خوري؟ ځکه چې زمانه گواه ده.
او په دې عربی په دې د یو قاعده ځان سره یاد ساتئ چې کله د یو لفظ په اوله کې واو راشي، کلمې په اوله کې واو راشي او په اخره کې دی زیر راغلی، نو دغه واو نه مراد قسم، یعنی والعصر تاسو ګورئ اوله کې واو اخره کې عصري را د لاندې زیر دی، والعصر نو د دې نه مراد قسم دی. هر ځکه واو نه مراد قسم نه، دغه شان ګورئ والفجر دلته مراد قسم دی، والضحى دلته مراد قسم دی، واللیل دلته مراد قسم دی، والنجم دلته مراد قسم دی، والسماء دلته مراد قسم دی. نو قسم خوري الله رب العالمین په تیزترین تیریدونکي زمانه باندې. ولې قسم خوري؟ ځکه چې زمانه ګواه ده او وجه څه ده چې قسم خوري؟ ان الانسان لفی خسر، بېشکه تمام انسانیت په تاوان کې دی، په ناکامۍ کې دی، په هلاکت کې دی، په ضلالت کې دی او په رسوایی کې. یعنی په دې صورت کې الله رب العالمین امت د تباهی نه، د ناکامۍ نه، د نامرادۍ نه بچ کړي. په دې صورت کې الله رب العالمین انسانیت ته راه نجات ښیي چې کومه لاره داسې ده چې په هغې کې تاسو ته نجات میلاویدلی شي. یو خو ما ته د دنیا په مختلف کامیابو پورې مختلفې لارې راټینګې کړي دي چې په دې کې کامیابي پرته ده. یو خو د انسان ذهن او د هغه فهم مطابق کامیابي ده، یو د رب العالمین او رب العزت د فهم مطابق کامیابي او ناکامي ده. نو الله رب العالمین د حقیقي کامیابی ذکر کوي، د عارضی کامیابی ذکر نه کوي. د دنیا د کامیابی دا زموږ عارضی کامیابی دي او د دې نه انکار نشته، لپاره کوشش پکار دی، سعی پکار دی، سټرګل پکار دی، جدوجہد پکار دی، خو په هغه لاره کومه لاره چې قرآن او سنت موته ده. نو حقیقي کامیابی الله ښیي. نو د هغې نه مخکې خبره کوي